أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. سورة الشعراء 193 نمبر آیت. دی 193 نمبر آیت نواقله د سورت د اخره پوری د سورت درېمه حصہ یا درېم باب شروع کیږي. د دې په اول سر کې تصدیق د نبی علیہ السلام دی او تصدیق د قرآن دی چې قرآن هم صحیح کتاب دی او نبی علیہ السلام واقعي پیغمبر دی او دې ته دلیل وحی ویل کېږي د وحی په ذریعه باندې تصدیق کیږي. بیا دغه تصدیق او صداقت لپاره تقریبا لس دلایل ذکر کیږي. د هغې نه وروسته د مخالفینو لپاره زجرونه او تخویفات ذکر کیږي. دغه د اخره پورې د مضامینو خلاصه ده د سورت د ختمېدو پورې. نو په دې اول سر کې چې کوم دی وانه لتنزيل رب العالمین د اصل کې دعوه د مضمون دی د دې اخرنی سی او مستقیل عنوان دی چې وانه یقینا د قرآن لتنزيل رب العالمین دا نازل شوی دی طرف د رب د مخلوقاتونه دا د الله تعالی طرف نه راغلی کتاب دی د بل چا نه دی اسماني کتاب دی. نزل به روح الامین نازل شوی یا راوړی دی به دی کتاب لره الروح الامین هغه روح چې امانتدار دی. روح الامین دا د جبرائیل السلام صفت دی لقب دی. کله روح القدس راځي په ځینو ځایونو کې او ځینو ځایونو کې روح الامین. نو دا نزل به الروح الامین چې کوم دی دا اصل کې د مخکینی مضمون لپاره دلیل دی. قرآن ولی آسماني کتاب دی رب العالمین طرف نه څنګه راغلی دی نو یو دلیل دا دی چې ګوره دا جبرائیل علیه السلام چې یو امانتداره فرشته د هغې راوړی دی او دغې فرشتې پاکدامني او امانتداري معلومه ده. نو چې کله هغې راوړی دی نو پته لګي چې په دې کې هېڅ قسم ملاوټ نشته دا ټیک کتاب دی. نو دا د مخکیني دعوې دپاره لتنزیل رب العالمین دپاره دلیل شو چې کله قرآن صحیح کتاب شو نو نظر شیخ په نبی علیہ السلام باندې دی علی قلبک لتکون من المنذرین. دا کې د نبی علیہ السلام صداقت هم ښکاره شو چې ستا په اړه نازل کړی دی قرآن صحیح کتاب دی ستا په زړه نازل شوی دی. د نبی علیہ السلام پیغمبري کې هم واضح شو دلیل وحی سره د نبی علیہ السلام پیغمبري هم ثابت شو. نو الله تعالی وی علی قلبک ستا په زړه باندې لتکون من المنذرین دې دپاره چې ته شي د یره ورکوونکو نه. یعنی مکه چې کوم پیغمبران راغلي وو خلک د الله تعالی د مخالفت نه یرولې دی په عذابونو سره نو په هغه خلکو کې ته هم شمار شي ته هم د خلک د مخالفت نه ویرې په عذابونو سره ویرې چې د دین مخالفت ونه کړي. بلسان عربي مبین په ژبه د عربی کې د مبین ښکاره د عربی په ژبه کې دی یعنی فصاحت او بلاغت نه ډک عربی ژبه کې قرآن دی. د دې ټکي نه معلومیږي چې قرآن لفظا او معنن د قرآن دا چې کله لفظ او معنی دواړه یو ځای شي نو قرآن ورته ویل کېږي. که یوازې ترجمې ته څوک قرآن وایي دا غلط دی او که یوازې الفاظو ته قرآن وایي او معنی ته اهمیت نه ورکوي نو دا هم غلط دی بلکې لفظ او معنی چې دواړه د یو ځای شي قرآن ته جوړېږي. دا قرآن په اصل کې هم دغه په عربۍ ژبه کې نازل شوی دی. دا یو قسم له زجر شو مشرکانو ته عربو ته چې ګورې قرآن په عربۍ ژبه کې تاسو په عربۍ باندې پوهېږئ او په عربۍ ژبه کې تاسو ته بیانېږي بیا هم تاسو دا نه منئ. وانه لفی زبر الاولین یقینا دا قرآن خامخا په صحیفو اولنو کې هم دی. مکه چې کوم کتابونه نازل شوي دي کومې صحیفې نازل شوي د قرآن مضامین په هغې کې هم موجود. د قرآن په مخکیني کتابونو کې د موجود کېدو درې مطلبونه کېدی شي. یا دا ده چې مخکینی کتابونو کې د قرآن تصدیق موجود دی چې قرآن صحیح کتاب دی او دا به نازلیږي دغه تصدیق د مخکې نه موجود. دویم احتمال دا هم دی چې قرآن پیشنګویي د مخکې نه موجود وه او درېیمه دا ده چې یو دا چې قرآن صفات مخکې نه معلومه په کتابونو کې ذکر وي. دویمه پیشنګویي چې د قرآن به نازلیږي او درېیم دا ده چې قرآني مضامین د مخکینی کتابونو کې هم راغلي او موجود. او د ذکر کې یو سوال دی چې یاره قرآن کله مخکینی کتابونو کې موجود شو
نو مخکینی کتابونو خو په عربی کې نو په عجمی کې هغه عبرانی او سوریانی و په دې کتابونو نازل شوي نو بیا به هغه اسې ته چې کوم کې د قرآن د مضامینو شل مضامین دي هغه ته موږ قرآن ویلی شو که نه شو ویلی نو هغې جواب تفسیر معرب قرآن کړی دی چې اصل کې قرآن خو د لفظ او د معنا چې کله رايوځي شي د دې نوم دی لیکن کله کله مجازن د دې د اصطلاحاتو د وسعت او د فراخۍ د وجنه په الفاظو د جواز الفاظو ته ویل شي واځي قرآن ته ویل شي لیکن دا جدا خبره ده چې عمومي سطح باندې چې کوم ځای کې احکام ثابتېږي نو احکام چې کوم ځای کې د احکامو باسي هلته به خامخا د لفظ او معنا دواړه راخلي نو که سړی لمونځ کوي یوازې ترجمه بیانوي منځ کې صحیح کېږي نه نو لنډه خلاصې دا ده چې دغه یو اطلاق دی چې په معنا باندې هم د قرآن اطلاق شوی دی لیکن اصطلاحي د قرآن په اصطلاح کې دغه د قرآن ویلی نه شي اگر که د قرآن یو جز دی او اطلاق به کېدی شي لیکن په اصطلاح د قرآن کې ورته قرآن ویلی نه شي په دې وجه تفسیر باندې قرآن دام ذکر کړی دی چې ځینې خلکو په عربی کې په اردو کې فارسی کې انګریزي کې ترجمې کړي دي او هغه ته لیکلي د انګریزي قرآن د اردو قرآن وایي دا اصطلاحات استعمالول د ټیک کار نه دی قرآن هم په صرف په عربی کې بلکې نشي کېدلی البته داسې ویلی شي چې د اردو ترجمه د فارسی ترجمه د انګلیش ترجمه داسې ویلی شي خو دغې ته به د اردو د فارسی او د انګلیش قرآن نه وي دا کار ټیک نه دی په دې موضوع باندې بیا مفتي محمد شفیع رحمه الله یو مستقله رساله هم لیکلې ده چې د قرآن په اصطلاحاتو کې چې کوم خلک غلطیانې کوي د هغې د اصلاح دپاره یو مستقله رساله هم لیکلې ده نو قرآن ډېر مضامین داسې شته دی ډېر صورتونه داسې شته چې معنن په مخکینی کتابونو کې موجود او د حدیث مبارکونو د هغې تایید هم کېږي چې ډېر صورتونه داسې دي چې هغه مخکینی کتابونو کې وو نبي علیه السلام ته هم نازل شو او ډېر داسې هم دي چې هغه مخکینی کتابونو کې نه وو لکه سورت فاتحه نبی علیه السلام وایي د عرش د خوا نه راولېږلی شو د عرش نه راولېږلی شو مخکینی کتابونو کې ذکر نه دا خاص د دې امت خصوصیت دغه شان سورت بقره باره کې نبی علیه السلام وایي د ماته مخکې نه راکړی شوی وه نو دا هغه تایید شو چې قرآن اصلي کتاب دی ځکه چې مضامین یې مخکیني کتابونو کې موجود وو څرنګه یې مخکیني کتابونو کې وه اولم یکن لهم آیة ان يعلمه علماء بني اسرائیل آیا نشته د اهل کتابو دپاره آیة یوه نښه ان يعلمه چې پوه شي په دغې معنې علماء بني اسرائیل عالمان د بني اسرائیلو دا هم دلیل دی او هم زجر دی دلیل په دې دی چې مخکیني کتابونو کې د قرآن تصدیق صحیح موجود و او د هغې یوه نښه دا ده چې کوم بني اسرائیلو کې په اهل کتابو کې عیسایانو یهودیانو کې چې کوم خلکو ایمان راوړی دی هغې ټیک ټاک هغه اقرار کړی دی چې آسماني کتابونو کې د قرآن پیشنګویي موجود وه هغه پیشنګویي به دوی ښودله دغه شان د تفسیر حقاني په غاړه باندې هم دغه هغه الفاظ نقل کړي دي چې کوم الفاظو کې د قرآن تایید موجود دی د دغې نه علاوه ډېر خلک داسې وو چې هغې ایمان نه راوړی اهل کتابو کې عالمان وو ایمان یې نه راوړی مخکې سورت بقره کې دغه بحث تېر شوی دی خو په خپلو منځونو کې به چې کېناستل نو اقرار به یې کوه چې قرآن صحیح کتاب دی خو ځکه یې مه منئ چې موږ ته نه دی نازل شوی زموږ د قوم سړی نه دی نو که دا بنو اسرائیل وی نو بیا به ټیک موږ به منلی خو دا بنو اسماعیل دی بنو اسماعیل ته چې کله خبره منتقلېږي د نبوت نو خبره خو ټیک ده خو دا رجمن پکې خرابېږي او د پیغمبرۍ اعزاز زموږ نه منتقلېږي نو بس مې منئ مخالفت یې کوئ چې څوک یې ونه مني هغې واقع نه هم پته لګي چې اهل کتاب په خپلو منځونو کې اقرار کوو چې دا کتاب صحیح کتاب دی دغه شان کله کله به ځینې مسلمانان سوه میلاو شو نو هغوی به یې تپوسونه هم کول چې آیا موږ ایمان راوړلی په قرآن ټیک یو که غلط یو نو هغوی به ته ویل صحیح دی دا پیشنګویي پکې شته دی تاسو ایمان ټیک راوړی دی نو بیا هغې باره کې نازل شو چې لم تقولون ما لا تفعلون تاسو څنګه داسې خبرې کوئ چې په خپله بیا عمل نه کوئ خلکو ته وایي ټیک دی په خپله باندې نه منئ عجبه خلک یې د هغه حالاتو واقعاتو نه پته لګي چې د اهل کتاب او عالمان په دې پوهېدل چې دا قرآن صحیح دی خو ضد د وجې نه بس نه مانو او خلکو ته به دروغ ویل چې دا آسماني کتاب نه دی نو یو قسم له دا زجر شو چې ښه پرې پوهېږي نو ولې نه مني آیا په آسماني کتابونو کې دلایل نشته دلایل خو شته ولې نه مني نو زد کوي او دویم دلیل دا زجر شو او دویم دلیل هم دی چې مخکینو کتابونو کې علامات موجود دي ته معلومات شته دی بیا هم نه مني معلومیږي دا چې اهل کتابو چې قرآن نه مانو نو داسې نه مانه داسې خبره نه وه چې دوی ته پته نه وه
چې قرآن آسماني کتاب دی کوي خبر داسې نه ښه صحیح ورته پته وه د انتهایي ضد د وجې نه مانو الله تعالی وایي ولو نزلناه على بعض الاعجمین که موږ نظر کړی وی د قرآن په بعضې عجمو خلکو باندې قرآن په خپله په عربۍ کې وی او نازل شوی عجمي سړي ته وی نو عجمي سړی خو په عربۍ باندې داسې نه پوهېږي دا به نور هم ښکاره واضحه معجزه وی چې قرآن آسماني کتاب دی نازل شو ځکه دا کس په عربۍ نه پوهېږي بیا قرآن آسماني الفاظ وی د قرآن الفاظ وی په عربۍ ژبه کې نو دا خبره به نور هم واضحه شوي وي او د قرآن معجزه به نور هم ښکاره شوي وي فقرأه علیهم او بیا دغه کس لوستلی وی د قرآن علیهم دی اهل کتابو ته نو بیا هم ما کانوا به مؤمنین نو دوی په هغې باندې ایمان راوړونکي یعنې که د قرآن معجزه دومره ښکاره واضح شوي وي چې یو عجمي سړي ته نازل شوي وي هغه راغلی ورته ویلي وي چې ما ته داسې قرآن نازل شو په عربۍ کې او هغه د عربۍ هغه آیاتونه یې لوستلي وي د قرآن هغه معجزه خو به نور هم ښکاره شوي وي لیکن دا خلک دومره ضدي خلک دی چې بیا هم نه مانو بیا هم نه مانو په دې وجې نه مانه چې یاره یو عجمي به راځي موږ ته به قرآن بیانوي موږ خو غټ خلک یو تکبر د وجې نه به یې نه منلی دغه شان ده کې د ضد د وجه نه چې دا خو زموږ د قوم سړی نه دی اهل کتاب بن اسرائیل نه دی اسرائیلي نه دی یهودي نه دی په دې وجه به یې نه منلی نو اصل کې دا دو جملې چې کوم دي ولو نزلناه على بعض الاعجمین فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنین دا اهل کتاب انتهایي ضد بیانول چې دومره ضدي خلک دي چې دومره ښکاره وضاحت باوجود د ښکاره دلایلو باوجود هم د خپل ضد د وجه نه دا قرآن مني نه ضدي خلک دي الله تعالی نبی رسول ته تسلی ورکوي کذالک همدغه شان د سلکناه فی قلوب المجرمین من چلولی دغه مخالفت او دغه انکار فی قلوب المجرمین په زړونو د مجرمانو خلکو کې دا یو قسم له تسلیم شو نبی علیه السلام ته چې کوم خلک د مخکې نه په جرمونو کې ډوب دي را روان دي جرایم پیشه خلک دي نو جرایم پیشه خلکو علامات به هم دا چې الله تعالی ورته توفیق نه ورکړي مستقل بر آسمانی احکامونه منکر وسیږي مخالفت به کوي سپکاوی به کوي لګیا به نو کوم خلک چې مستقل دایمي طور اگر دین مخالفین پاتې شوي دي دین سپکاوی کړل مذاق کړل ګستاخی کړل د الله نظام دا دی چې د بزرګونو کې انکار او مخالفت تک شذرا چلایي او د خلک ایمان سر راوړي نشي نو دا یو قسم له عذاب شو او دا د هغه مضمون په شان ته کې دی چې ختم الله علی قلوبهم دغه مضمون شان ته کې مضمون دی نو دوی ایمان نه راوړي لا یؤمنون به ایمان نه راوړي په دې باندې حتی يروا العذاب الالم چې دوی وایي عذاب دردناک جرایم پیشه خلک هغه پور ایمان نه راوړي به خپل کفر بکلک څومره دلایل ثبوتونه وضاحتونه ته وړاندې کې دوی به نه مني خپل ناجایز جاری ساتي د هغه وخت پورې ایمان نه راوړي چې دوی درناک عذاب ونه ویني هغه درناک عذاب ویني هغه وخت پورې دغه درناک عذاب په دنیا کې مراتلی شي دغه د مرګ په وخت کې هم دوی د خپل منظر خپل مقام خودلی کېږي چې دغه زندګي نه د جهنم ته خودلی کېږي او دا په برزخ کې هم دوی ویني دا په آخرت کې هم دوی ویني خپل عذاب ویني نو په دې صورتونو کې به دوی بس بیا ووایي چې قرآن صحیح کتاب دی اقرار به وکړي خو دې نه بغیر اقرار مجرمان خلک اقرار نه کوي ولې نه کوي بس د دوی په زړونو کې د انکار الله چلولی دی د عذاب په طور پکې چلولی دی الله تعالی وایي فیأتیهم نو رابشي د عذاب بغتة ناصبه وهم لا یشعرون دوی به خبر هم نه دوی باندې بالکل خبر هم نه چې عذاب راغی داسې ناڅاپه په سر باندې ودرېږي نو دا یو قسم له بل خبرداری دی چې مجرمان دي په دې تمه کېږي نه چې موږ عذاب علامات ولیدل هغه ټیم کې به ایمان نه راوړو هغه ټیم پورې نه راوړو ځکه چې کله دوی په دغه تمه باندې پراته وي عذاب به ناڅاپه په سر باندې حاضر شي او چې حاضر شو نو بس بیا توبه هم نه قبلېږي چې کله عذاب حاضر شو شروع شو بیا توبه هم نه قبلېږي نو لہذا که ایمان راوړي د مخکې نه که نه راوړي نو دغه تمه چې نه شي دا شیطاني وسوسه دوکه ده فیقول دوی به بیا وایي هل نحن منظرون آیا موږ ته به مهلت راکړی شي دا په هغه ټیم کې دا خبرې به شروع کړي